ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. رب العالمین قرآن حکیم کی مسلمانانو ته یو حکم کوي اے زما بندگانو ما یاد کې زه به تاسو یاد کم او زما د نعمتونو قدر او شکریه وکړئ او زما د نعمتونو ناشکري مه کوئ. حدیث پاک کے راضی چے حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام دا اللہ نے نقل کئی چے اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو بندہ ما یادئی نو زد یادو ما کسوک اللہ اللہ کئی او دے پر اخپل جب اخپل رب یادئی دا سوچتے دے نقی چی زبدا اللہ یرم اللہ بیم پخ یادئی. نو که یو انسان ما یادی ځان لا اذا ذکرنی فی نفسی کدی ځان لا ما یادی ذکرته فی نفسی الله وی زیم ځان سره پټ یادوم. او که یو انسان ان ذکرنی فی ملئن په یو ډله کې ما یادی یو ډله کې څوک لګیا دی او الله الله کوي لا اله الا الله وی اللہ فرمائی ذکرتو فی ملئ خیر منہو نزے پا بہتر ڈلکی یادو ما ذکر چی دا انسان ما پا دنیا کی یادی خود انسانانو ڈلکی مم یادی او اللہ فرمائی چی دے پا اغا ڈلکی یادو ما چی کم دا مقرب و فرشتو ڈلدا. او بیا دی حدیث پاک کی رازی چی کہ یو انسان ما تا یو لیشت ځان را نږدې کول غواړي الله فرمایي زه ورته یو ګز ځان ور نږدې کوم او که څوک ما ته یو ګز ځان را نږدې کوي زه هغه ته 2 ګزه ځان ور نږدې کوم. او من اتانی یمشي اتیته هرولا الله فرمایي که څوک ما ته پیاده را رواني زه په منډه ورځم. یعنی کہ بندہ لگم کوشش کی کہ زا اللہ یاد کم او اللہ تزان نزدے کم او دا اللہ نزدیکت حاصل کم نو رب العالمین داغی پا نسبت بندہ تزان دیر زیاد نزدے کی اسرونو زمونگ نزدیکت سرے او دا اللہ نزدیکت سرے دا اللہ دا سی نزدیکت ننے لکا دا مونگ چیو بلتور ترغالوزو زمونگ نزدیکت دا دی چی مونگ با پدے جب اللہ یاد کو فار لفظ چیوی که تسوک اللہ اللہ کئی کسوک سبحان اللہ والحمدللہ وی کسوک لا الہ الا اللہ وی کسوک دا اللہ دا کتاب تلاوت کئی کسوک دا اللہ نا دعا غواړي دا ټول ذکر دے کسوک درود شریف وی لیکن دا اللہ نم دے دام ذکر دے. نو زمونږ چې اللہ یادو داغی دا مطلب چې په هر طریقه چې اللہ یاد کا اللہ تا نزدیکت دا اللہ پا نم رازی دا اللہ نم پا ہر طریقہ چی سڑے پا خیر والی دا اللہ تا نزدیکت تے. او بیا دا اللہ نزدیکت سا مطلب اگا دا دی چی بندہ دا اللہ نرازی شی اللہ دا بندہ نرازی شی او اللہ پا بندہ خپل رحم نازل کی او خپل برکتون و مغفرتون پہ نازل کی دا دا اللہ نزدیکت تے. نو بندہ تا اللہ حکم کئی چی اے بندہ ما یاد کا گورے ما تا ځان را نزدې کا زبتا خیات کم پا خوب د یاد کم
او تا ته به زه زیات در نږدې شم. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړو، وی الله هغه څیز راته وښایه چې بنده پې تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي، داسې شی راته وښایه. الله ورته وفرمایل وی دا وایه چې لا اله الا الله، او دا ډېره خشته ښکلې معنا لري چې د عبادت لایق ما سوا د الله د ذات نه بل څوک نشته. چې موږ د چا بندگی کو او چا ته سر ښکته کو، عبادت څه ته وایي؟ غایت التذلل، چې ځان ډېر زیات ذلیله کې، او دا تندې چې د انسان شریف اندام دی دا الله ته په ځمکه په دې خاورو کې ولګې، نو ځان د الله په دربار کې ذلیله کول او عاجزي اختیارول د عبادت دی. نو لا اله الا الله سمانا چې د عبادت لایق چې مونږ چاته معبود وایو او مونږ یې پخه یادو او مونږ یې هر وخت بلو او مونږ هغه ته سر ښکته کوو، دا بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. نو وی لا اله الا الله وایا. حضرت موسی علیہ السلام ورته وی الله دا خو هر څوک وی، ما ته داسې ټکي وښایه چې صرف زه ویم او بل څوک یې نه وی، چې زه پې تا ته در نږدې شم. رب العالمین ورته وفرمایل ای موسی وی که دا لا اله الا الله د تلې په یو چابړي کې واچې او دا ټولې ځمکې واړه اسمانونه په بل چابړي کې واچې، دا به دې درنی، د دې نه دروند شی بل نشته. نو الله یادول او د الله نوم اخیستل چې لا اله الا الله، دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. انسان په الله ته ډېر زیات نږدې کېږي. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي وی چې څوک یو ډله کې ناست دی او الله یادوي، ذکر کوي، الله یادوي، نو فرشتې یو بل ته آوازونه ورکي. د دې لپاره مخصوص فرشتې دي چې هغوی د ذکر مجلس کې ناسته کوي، هغوی یو بل ته آوازونه کوي، وی راشئ زمونږ چې کوم مقصد دی هغه فلانکي ځای کې دی، فرشتې راشي او د دې ذاکرینو ذکر والو نه ګیر چاپېره کینی. او نبی علیہ السلام فرمای په دومره لوی تعداد کې راشي چې دې د اسمان د غاړو ته دا فرشتې ورسی، چې کله دا ذکر خلاص شي دا فرشتې دا خلق خواره شي، دا فرشتې الله ته لاړې شي. نو وی الله نبی علیہ السلام فرمایي ته ښه خبر دی، خو د دې ذکر دا فضیلت ښکاره کوي. نو الله ته تپوس کوي د دې فرشتو نه چېرته تللی وی؟ وی الله ته یو ځای یادېدې، یو قوم ته یادولې، نو موږ د هغه قوم سره کېناستو، د هغې نه ګیر چاپېره کېناستو. وی هغې څه کول؟ وی الله ته په ښو صفتونو یادولې. وی دوی زه لیدې ما چې زه یادولم. فرشتې ورته وی نه الله لیدلی خو یې نه. وی که زه لیدې ما ولیدم او د هغې نه پس به بیا څه حالي؟ وی پروردګاره دا خو لا ته لیدې نه، ستا قدرتونه یې لیدي دي، که تی ولیدې نو د دې نه به دې په ښه انداز کې یادوي. وی څه غوښتل؟ وی الله جنت یې غوښته. وی جنت یې لیدې دی؟ وی نه الله لیدې خو یې نه دی. وی که لیدې یې وی پروردګاره کې لیدې وی نو بیا خو به شپه ورځ جنت پسې منډې والی او یادو به ستا نه به یې غوښته. وی د څه نه امان غوښته؟ وی د اور نه امان غوښته. وی فرشتو دې خلکو اور لیدلی چې امان ترې غواړي؟ وی نه الله اور خو یې نه دی لیدی. وی که لیدې وی بیا؟ وی که لیدې وی خو بیا به ته شپه ورځې منډې والی او ستا نه به د اور ستا په ذات به د اور نه پناه غوښته. وی نور یې څه غوښتل؟ وی ستا رضا یې غوښته. یو حدیث کې دا لفظ زیات دی، وی ستا رضا یې غوښته. دې زما په رضا څه کوي؟ وی الله تا غواړي، ستا خوشحالي غواړي. وی ښه تاسو ګواهان شئ چې دوی څه ووې دا مې وله قبول کړل، چې څه غواړي او ورکوم، څه نه چې پناه غواړي د هغې نه پناه ورکوم. دا فرشتې ورته وی الله یو سړی دوه خو په لاره تېرېدل، د ذکر د مجلس ته نو راغلی، په لاره تېرېدل هسې پکې شریک شو، چا سره یې کار و د چا ملاقات ته راغلی دي، مقصد یې دا نو چې تا یاد کړي، خو د مجلس کې هسې کېناستل. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله دې فرشتو ته اعلان کوي چې دا کم هسې ورسره ناست دي یا چاله کار له راغلی دي، د دې ذکر والو د برکت نه مې ورسره هغه وبخل. دارونو د ذکر فضیلت دی. الله په دې خوله یادول، ګوره چې ما څوک یادوي، لنډ مثال د عقل در کوم چې ما څوک یادوي
او زما په خر طریقه نوم علی او ما ته څوک وایي چې فلانکي خو ته یادولې او په ښې ستا نوم اغېشته زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم دارنګې الله هم خوشحالېږي که لا زما صفت څه صفت نه دی که څوک یې کوي او د الله صفت خو حقیقي صفت دی الله کې خو دا ټول ښکلي صفتونه موجود دی او الله کې شته دی نو بنده چې الله یادوي د الله د ذکر ډېر لوی فضیلت دی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی لوی بزرګ دا یو عقلي خبره درته کوم او ابو علي ابن سینا دا یو ډېر لوی طبیب تېر شوی دی ډېر لوی حکیم و د خپلې زمانې ابو علي ابن سینا او د طب هغه زمانه کې چې طب یوناني به ورته وي دا د جړی بوټي والا طب د دې ډېر لوی ماهر او الله وله ډېره لویه حافظه ورکړې وه او ډېر لوی صفات ابو علي ابن سینا کې الله پیدا کړي و د طب ډېر کتابونه عربۍ کې لیکلي دي نو یو ځل چا ورته وی چې ابو علي ابن سینا تا خو په دا طب کې ډېره لویه او په دې فلسفه کې د ډېر لوی نوم پیدا کړ چې ته نیکانو سره هم نیکبخته کینو که نه وی ځای چې ځو دې زمانه کې بزرګ او نیک سړی څوک دی وی خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ځای چې لاړ شو وله ورله لاړ مجلس ته نو ابو علي ابن سینا ورته وی مجلس کې ډېر نیکان خلک بزرګان او د وخت چې کوم وزیران دا هغه خلک هم مجلس کې ناستو لویه حلقه ناسته ده خانقاه کې ابو علي ابن سینا ورته وی چې چا ورته تعارف وکړي دا صاحب د بادشاه خاص طبیب دی خاص حکیم ابو علي ابن سینا تاسو له راغلی دی وی صاحب یو شی دنه غواړم تا له راغلی ما خو ټول عمر د طب او د جړی بوټي او د انسان خدمت وکړ یو څیز راته وښایه چې هغه زما دپاره تریاقي تریاق لکه وی موږ بعد چاله داسې یو دارو ورکو چې هغه له د وجود هر اندام له فایده رسوي نو ما له داسې یو شی ما ته وښایه چې یو ټکي وي ډېر وخت را سره نشته خو چې یو ټکي وي او ما ته په روحاني طور هر ځای ته فایده ورسي ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی لا اله الا الله وایه آسان شی ورته وښو او وی دا به ستا اړم پاک کی دا به یې د ګناه نه هم پاک کی دې سره به دې په رزق کې برکت پیدا شي دې سره به د اخر هم ښه شي په دې به درنه الله هم راضي شي کور کې به دې برکتي د ژبې د ګناه نه به هم پې خلاصې عمر کې به هم برکتي علم کې به هم برکتي د دنیا فایدې یې ورته ذکر کړې نو ابو علي ابن سینا چې دی هغه وخندل هغه وی چې داسې یو رکوټې غوندې ټکې او دومره ډېرې فایدې د الله دا رکوټې نوم لا اله الا الله دا خو هر سړی وی او دومره ډېرې فایدې وی صاحب یو رکوټې غوندې ټکې او په هغې کې دومره ډېرې فایدې دي یو ټکي کې بسي خو د بادشاه طبیب و که نه او بادشاه سره به ګرځېده او دا فقیران خو ورته هېڅ هم نه ښکارېدل یو ټکي کې بس څه فایدې کې دونه تاثیر به وکړي یو ټکي دومره اثر کوي نو دا فقیران بزرګان د چا پروا نه ساتي وی خره ته په څه پوهېږې هغه ورته وی خره ته په څه پوهېږې نو چې ابو علي ابن سینا ته خر لفظ ووی بس هغه باندې خولې رالی ځکه زه خو رسوا شومه ما سره خو بلا نوکران د بادشاه د دربار راغلی دي او دی مجلس کې هر قسمه خلک ناست دي خولې خولې شو خولې ته وبېدې رنګ یې زیړ شو چې دې بابا له څه جواب ورکړم ده خو زه وشرمولم او دې ملا صاحب خو زه رسوا کړم او خلکو په مخ کې راته ما ته خلک سلوټونه کوي بادشاه سره یو ځای په یو زین چې په اس د هغه پروت دی په بله زما زین پروت دی یو ځای ورسره ګرځم او ده ما ته نن خر وی چې خره ته په څه پوهېږې رنګ یې بدل شو زیړ شو او خولې ته بیږي ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ورته وی ولې هلکه رنګ دې بدل شو او خولې د نو بیدې رنګ دې زیړ شو وی ما ته دې خر ووی زه خو دې رسوا کړم او دې شرمولم وی عجیبه خبره دا ده د یو خر په ټکي تا کې دونه اثر پیدا شو یو خر ټکي د کې دونه اثر وکړه چې رنګ یې دله زیړ کړه خولې یې د نو بیولې او ټکې څه شی دی خر نو چې د الله نوم دې زړه ته ننوځي چې څونه تاثیر به در کې پیدا کوي د خر د ټکي نه خو دونه اثر هلې او د الله د نوم نه به اثر نه اخلې چې لوی الله دی او د هغه نوم ته په ژبه والې
وی صاحبه د الله ستې راکه توبه معافي غواړم. د الله نوم کې ډېر لوی اثرات دي، خو که موږ پې سوچ وکړو او موږ پې پوه شو. الله نوم چې دی واغش الله درته نږدې کېږي. د طبراني شریف یو حدیث کې راځي، ما باندې خو ډېر خوږ لګي دا حدیث چې چرته هم ما د نظر نه لاړ شي یقین وکړه سترګو نه اوښکې مې ورسره وبېږي. حدیث قدسي دی، وی چې څوک یو ځل الله وایي چې څوک یو ځل ووایي چې الله. ګوره الله لفظ ویل د سړي د زړه کې راسي یو لذت او یو خوند پیدا کړي. چې څوک یو ځل ووایي چې الله، نو پروردګار 3 ځله ورته آواز کوي، ولې بنده ولې بنده ولې بنده. 3 ځله هغه د الله د خپل آواز کوي. بنده څه چلو شو؟ ولې بنده ولې څه چلو شو؟ بنده ولې څه چلو شو؟ یو ښځه وي ځنګل کې روانه وه او شرمخ په حمله وکړه. چې شرمخ په څنګه حمله وکړله نو انسان خو بیا ځان بچ کوي تښتي. نو اخواره په منډه شو چې دا شرمخ مې مات نه کړي. نو بچی ته سد شو، شرمخ فورا په غېږ کې بچي په هغه بچي حمله وکړه او هغه ماشوم د غېږې بچی ته هغه شرمخ په خوله کې ونیوه. تاسو اندازه ولګوئ چې د مور د غېږ نه شرمخ غوندې شی بچی په خوله کې ونیسي، په مور به څه تېرېږي. او بچی یې ترې ونیوه او شرمخ ځنګل ته روان شو، منډه یې کړې او دی وی الله. د زړه نه یې د الله ټکې وویست. او دا د بني اسرائیلو د یو ښځې واقعه نبي علیه السلام ذکر کوي. داسې منګړت خبره نه ده، حضور پاک مبارک په خپله ذکر کوي چې د ښځې وی الله. فورا یو غیبي سړی راغی او هغه سره توره ده او په زمري په شرمخ یې حمله کړی. خو چې شرمخ دې سړي ته وکتل او تورې ته وکتل، په هغه هیبت راغی، ماشوم یې فورا وغورځو، شرمخ وتښتېد. دغې غیبي سړی هغه ماشوم راوچت او د مور لی راوړه، واله دا بچی دی. خوشحاله شو چې خدای شکر دی چې د ما بچی بیا د ما غېږ له راغی. یعنې شرمخ چې ماشوم وتښتی، شرمخ په څه پوهېږي؟ خو بیا قطرې قطرې کې او په جمدي ماشوم به چغې مو یو اډوکې او غوښې به هم ترې پرې کوي. دا دې څوک کړل؟ ته څوک یې؟ وی زه د الله غلام یم. تا د خولې نه الله لفظ وویسته، فورا ما ته الله حکم وکړ. او یو چل دی، یو وخت کې د الله د نوم تعظیم دی بل وخت هم کړی دی. یاد دی یو ځای دې ډوډۍ خوړه او سوالګري اواز وکړه چې د الله په نوم خیر راکې. نو تا سره اسم نو یوه نوړی وه د سره، هغه نوړی د خولې ته اچولې وه او شخوند دې پې وه او لکه غاښونه دې پې خښ کړي وو. خولې ته دې اوچته کړه او غاښ دې پې خښ کړه او سوالګري وي د الله په نوم څه شی راکړه. نو تا د خولې نه هغه نوړی واپس راوویسته او هغه سوالګري له دې ورکړه. د الله نوم دې واغېسته، زه پرېږده یو نوړی د تی وخوره. نو هغه وخت د الله د نوم تا لحاظ وکړو، د خولې نه دې نوړی وویسته او سوالګري له دې ورکړه. نو الله به د خپل نوم لحاظ نه کړي، د شرمخ د زمري نه یې نوړی وویسته او تا له یې درکړه. الله نوم کې ډېر لوی برکت دی. موږ ډېر غافله یو، ډېر زیات غافله یو. په غیبتونو موږ ځان له دا خوله ستړې کړه، د دنیا په خبرو موږ ځان له خوله ستړې کړه، یو بل پسې په بدو ټوله ورځ موږ دا خوله ستړې کړه، الله هم پې یاد نه کړه. او چې الله څومره بعضې خلک وایي یاره چې زړه مې پریشانه دی، زړه مې خفه دی، ډېر زیات پریشانه یم. الله قرآن حکیم کې دم خولی دی که نه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په ذکر په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. الله یاد کا، زړه کې به د اطمینان پیدا شي. د زړه کې اطمینان څه دی؟ سکون به پیدا شي، زړه به دې خوشحاله شي، زړه کې هېڅ غم به دې نه، پریشانۍ به دې ختمې شي. موږ نن ټول عمر د پریشانو نه فریاد کوو او اسان دم راته الله په خپله ښیي چې د ما نوم اخله که نه. دا د پریشانو علاج دی، دې سره پریشانۍ ختمېږي، دې سره سکون پیدا کېږي، دې سره راحت پیدا کېږي. الله سره پې جوړ راځي، جوړ. یو نیک سړی تیر شوی دی په بني اسرائیلو کې، خواجه عبدالواحد. هغه الله نه سوال وکړي خدای ما ته زما د جنت ملګری وښایه، کومه ښځه به ما سره په جنت کې ملګري د جنت، یا کم سړی به ملګري د جنت ملګری وښایه. نو خوب یې ولید، نو په خوب کې ورته الله وښول چې په پلانکي کلي کې یو توره حبشي جنۍ ده، میمونه نوم دی، ابر په جنت کې ملګري.
نو سړي خامخا زړه کې شوق پیدا کېږي چې دا ووینم چې د جنت دا ملګري به مې څنګه شکر نو هغه د تپوس وکړه خوب کې چې ورته کومه پته خولې وه هغه پته پسې دی روان شو چې ورپسې روان شو هغه کلي ته ورسېد تپوس یې وکړه دلته کې یو چې کومه پته ورته خوب کې غیبي ښودلې شوې ده دلته کې میمونه نومې څوک ښځه شته دی چې هغه د حبشو د علاقې سره تعلق لري چا ورته وی او شته هغه شپونکی ده ګډې چیلې سره ورله بوتلې دي بندې که شور کوي بندې که دی نو وی شپونکی ده او ګډې چیلې سره ورله بوتلې دي وی کوم طرف ته یې ګډې چیلې بوتلې دي وی دې ځنګل ته نو ورپسې دا عبدالواحد صاحب هغه ځنګل ته لاړ چې ځنګل ته ورپسې لاړه اوس څه ګوري چې ګډه چیلې یو ځای کې سریږي او دا د یو اونې لاندې ولاړه د مونځ کوي دا جینۍ توره ښځه لمونځ کوي او ګډه چیلې لګیا دي په ځنګل کې سریږي وایي چې مې وکتل نو دا ګډه چیلې چې په کم ځنګل کې رسیږي خوا کې ورسره دریاب دی او د دریاب په دې غاړه شرمخان او زمري ناست دي اوس حیران شوم چې خدای پاکه دا شرمخ ته ګوره او ګډې چیلې ته وګوره چې په امن لګیا دي سریږي او شرمخ خو د ګډو چیلو سره دښمني ده د حمله پې ولې نه کوي شرمخان ځان له لګیا دي جبې ریستري یو بل سټي او لوبې کوي او ګډې چیلې سریږي او ځان له خپلې ګیاګانې خوري نو چې دغه حبشي ښځې سلام وګرځو د مانځه نه نو دا شیخ عبدالواحد صاحب ورته وي ورنږدې شو چې ورنږدې شو اتل اول تپوس کوي هغې پې اواز وکړو د کشف خاونده وه وی شیخ صاحب وی زما ستا د ملاقات د وعدې ځای خو جنت دی دلته څنګه راغلی ګوره دا کشف دی بعضې بزرګانو ته رب العالمین کوي بعضې څیزونه دی چې د انسان ظاهر کې په سترګو نه ښکاري او انسان ته یې لوښي د سترګو نه لرې وي او پروردګار انسان ته وښي وی زما ستا د ملاقات ځای خو جنت دی دلته څنګه راغلی وی یره بس الله نه مې سوال وکړو مې چې دا د جنت د ملاقات والا بنده ووینم خو یې تپ نورې خبرې به وروستو کوو دا تپوس ته نه کومه چې دا شرمخان او ګډه چیلې د دې دا جوړه دی کله راوستې دا خو د یو بل دشمنان دي جنۍ ورته عجیبه ټکې وایي وی چې دا کله نه ما خپل الله سره جوړ راوستی دی د هغه وخت نه د دې ګډو چیلو د شرمخانو منځ کې جوړ راغلی ما الله سره جوړ راوست الله سره مې چې جوړ راوسته د دې په خپله جوړ راځي نو د الله لفظ ویل چې د الله نوم څوک اخلي الله الله یا لا اله الا الله یا سبحان الله په دې الله سره جوړ راځي الله پې خوشحالیږي حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام مبارک پخپله فرمایي وی چې په د قیامت په ورځ باندې به یو سړی وي چې د هغه نیکي او ګناهونه به دواړه وتللی شي وی نیکي به سپکې شي او ګناهونه به درانه شي او ګناهونه به څونه نیکي به یو دفتري او ګناهونه به یو کم سل دفتري وي او هغه یو کم سل دفترې د ګناه به دونه وي وی که یو دفتر راخور کې نو دا ځمکې او اسمانونه پې ډکېږي نو چې یو دفتر یې دومره دی نو دا یو کم سل دفترې به یې څونه دا به رتلې په یو چابړي کې او دا نیکي به یې په بله چابړي کې نو ګناه به یې درنه شي او نیکي به یې سپکه شي په دې سړي باندې به آواز وشي چې فلانکې د فلانکې زوی جهنم ته روان شي الله دې نه داسې آواز نه وساتي وی چې دې کله جهنم ته روان کی پریشانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه وخت کې به رب العالمین آواز وکړي د فرشتو ته ګوره الله نه یو شی پټ نه دی خو د بعضې څیز الله قدر ښکاره کوي فرشتو ته به آواز وکړي وی دا سړی واپس کې ردی او نیکي پاتې ده دا ولې تلو نو دی را واپس به کی الله ته به مخامخ کی
نو یو رکوټې غوندې پرزه کاغذ به وله الله ورکي وی ها دا کاغذ ستا په نیکو کې پاتې دی دا ځان سره واخله ستا دوباره به وزن وشي دا نیکي دې پاتې راشي دا هم د لو تللی شي دی به وی ربي ما هذه البطاقه پروردګاره دا پوټې کاغذ څه شی دی او ولې مې الله رسوا کې یو ځل را باندې په دې اتلس شلې زره قامه کې چغه ووالی شوه چې فلان کې د فلان کې زویرې دوزخ ته روان شي اوس دې پوټي کاغذ سره زما نیکۍ په نیکوس اثر نه پرېوځي نو بیا به را باندې چغه والی کېږي چې فلان کې د فلان کې زویرې جهنم ته ځي الله به اعلان ورته وکړي چې نه لا ظلم اليوم زه ظلم نه کوم او نن ورځ خو د ظلم ورځ نه ده دا پوټې کاغذ د هر سنګ چې کېږي دا به تللی کېږي ستا په نیکو وی دی به په نازله را واپس شي فرشتې به را واپس کی او هغه ګناهونه به دوباره ولا په هغه یو چابلي کې واچي او هغه یو دفتر نیکي به وله دوباره په یو چابلي کې واچي پوټې غوندې پرزه به وله په هغه نیکو کې کېږي خو چې تلې له بیا دغه ورکي نو هغه نیکۍ به یې درني شي او ګناهونه به یې سپک شي نو مخکې پې د دوزخ اعلان شوی اوس به پې جنت اعلان وشي چې دا سړی د جنت ته روان کړي دی بوی الله ما هذه البطاقه فی هذه السجلات د دې دومره یو کم سلو دفتر و مقابله کې دا پوټې غوندې کاغذ د سو دومره وزندار کاغذ بعضې سیز رکوټي وي خو وزن یې زیات دي او بعضې سیز چې دی نو هغه حجم یې زیات دي وزن یې کمي لکه مالوچو ته ګوره که نه یا بورې ته وګوره حجم مقدار یې ډېر زیات دی وزن یې کم دی او پارې ته وګوره یا سرو زرو سپینو زرو ته وګوره د هغې حجم رکوټې دی وزن یې زیات دی نو دا پوټې کاغذ ته وګوره او دونه وزن ته وګوره زما هغه ټولې نیکۍ درنې کړې رب العالمین به وتوازو کې دا زما نوم دی په دې کاغذ زما نوم دی الله دی او زما د نوم په مقابله کې دا ګناهونه خو څه کې چې دا ټول مخلوق یو طرف ته واچي زما نوم به پې درونی او حدیث پاک کې رونو ګورئ همدقسې راځي د نبي علیه السلام مبارک د خولې وینا ده چې وی د لا اله الا الله د جنت کنجي ده چا سره چې کنجي نی نو هغه یو دروازه باندې کور ته نشي داخلېدی او چې کنجي ورسره وي نو داخلېږي به نو اوس به ستاسو زړه کې یو خبره راغلي یاره دا خو ډېره اسانه خبره شوه یو سړی به الله الله وی او لا اله الا الله به وی بس دا خو به جنت ته ځي دا خو ډېر لوی وزندار شی شو که هر څه ګناه کوي نو کوي دی که یوه نیکي مو نه کړي نو نه دی کوي ولې ځکه د نبي علیه السلام د خولې مبارک کې لفظ دی چې لا اله الا الله د جنت کنجي د جنت پې کولاویږي نو سړی دی کوي ګناهونه که اړو نه دی مونځ کوي او نه دی اودس کوي او نه دی روجې نیسي او نه دی زکات ورکوي بس د الله یو نوم دی اخلي او لا اله الا الله دی وایي رونو چې په دې تاسو پوه کوم یو ډاکټر صاحب له چې سړی لاړ شي مریض د بلډ پریشر مریض مثلا او ته وایي چې زه بیمار یم او مال علاج وکړه زه ته هم پته ده چې زما بلډ پریشر دی او ډاکټر صاحب ته هم پته ده او هغه ډاکټر وله دارو ورکړي چې هان دا ستا د بلډ پریشر ګولۍ دي او یقینا هغه دارو ویم داسې چې هغه د بلډ پریشر هغه کنټرول راولي زیاتېږي ترې نه دې څه موده پس بیا لاړ ډاکټر صاحب هغه ګولۍ خو خورم ما له خو هېڅ فایده نه راکوي هغه بلډ پریشر خو بیا زما هم هغسې اوچت چلېږي نو هوښیار ډاکټر چې به دې تپوس کوي هلکه خورې څه دی ورته وایي زه خوار څه خورم مالګه هم خورم په کباب هم نه راګرځم غوړه هم خورم او چې څه په مخه راځي هغه زه خورم نو که دغه ډاکټر یي که نه وس یې رسي هغه مریض له بالته کې یو څلور پنځه کوته که راوبرئ خدای دې بېخوبه زما سې وخت خراب او خپل وخت هم خراب د نسخې سره دوه څیزونه پکاري یو پرهیز چې کم څیز د نسخې ته نقصان رسوي د هغې نه پرهیز به کوې او بل بعضې داسې څیز دی چې به ورسره خورې داسې هم نه چې ګنې یوازې نسخه خورې او نوره دې روژه نیولي نه ډوډۍ خورې او نو بل څه کوې دوه څیزونه ورسره پکاري که ته ورسره پرهیز ونه کړې د مالګې نه یا د بل خطرناک څیز نه چې هغه بلډ پریشر اوچتوي هغه نسخه فایده نه درکوي او که نه ته پرهیز هم ورسره شروع کړې او نسخه هم استعمالې دې خوارې خولې ته جرنده والې د بل څه خوراک نه کې هره ته وي سبزي مبزي خوره او دا شی خوره دا خوره هم نه خورې نو بیا هم نه جوړېږي هله به جوړېږي چې د ډاکټر صاحب د نسخې سره د بعضې څیزونو نه پرهیز وکړي او بعضې څیزونه ورسره وخورئ دقه رنګې لا اله الا الله بېشک
د جنت کنجي ده، لکه د بلډ پریشر چې خپله خاص نسخه په دې به جنت ته ځې، خو د بعضې څیزونو نه پرهیز به ورسره کوې. الله چې کوم ګناهونه خوري د هغې نه به ځان ساتي، او که د هغې څیزونو نه پرهیز دی ونه که فایده به نه در کوي. بعضې څیزونه به ورسره استعمالې، لکه مریض ته چې ډاکټر وي دا شی ورسره خوره، دا خوره، دا خوره، نو هغه د استعمال څیزونه چې دي هغه د عبادت دي. نو چې الله در باندې کوم عبادتونه فرض کړي دي هغه استعمال کړي، او چې الله د کوم څیز نه منع کړي هغې نه به ځان وساتي، هغه د پرهیز شو. باقي به د پروردګار په دا لا اله الا الله کنجی جنت ته داخلوي، او که دا کلمه کنجي د سره نی که د دنیا نیکی کې او د دنیا پرهیزونه کې جنت ته نه چتلی. نو د الله نوم کې زمارونو ډېر لوی وزن دی، دومره وزن چې په یو څیز کې نشته. یو حدیث پاک کې راځي وی کم شی چې جمدیرې دی به روانې دي بیږي دی به الله یادوي، د الله ذکر به کوي. کمې اوبه چې په ډنډ کې ولاړي دی به الله نه یادوي، نو روانې اوبه نه څښا کېږي، تام پاکوي. او چې په ډنډ کې اوبه ودرېدې په یو ځای کې الله ذکر ته ختم شو، نو څه موده پس خابین شروع کی. وی کمه جامه چې نوې ده الله به یادوي، او چې څه موده یې واغوندې او خیره نه شي د الله ذکر بند کی. وی کم کب چې په دریاب کې الله یادوي نو هغه به مچیمار نه ښکار کوي، او چې کله د الله نوم یې بند که دی به جال کې ګیرېږي. کمه مرغۍ چې په هوا کې الله یادوي د جالګر نه او د ښکاري نه به الله بچ ساتي، او چې کله د الله نوم بند که نو فوراً به په جال کې ګیرېږي. کم بوټې چې الله یادوي دی به شین او زرغوني، او چې کله هم د الله نوم بند که په هغه ساعت به دوچي. کمه میوه د میوې بوټې چې دا الله یادوي دې میوې بوټي له به الله بار ورکوي. که ته وایې چې دې بوټي ته خو زه سر اچوم نو بار پکې کېږي، ورشه د ځنګل دې بوټو ته وګورئ دې کې دا بار چا پیدا کړ. او کم بوټي چې د الله ذکر بند که هغه بوټي کې میوه به نه پیدا کېږي، میوه به کمه به پکې کېږي. دارنګې زمونږ د انسان مثال هم دی، کم انسان چې الله یادوي په ژبه ده کې به الله د ایمان میوه پیدا کوي، ده کې به الله د نیک عمل میوه پیدا کوي، دی به الله ته نږدې کېږي. او چې د الله ذکر یې بند که مثال یې د مړي شو، د الله نه لرې شو. بعضې ذکرونه دي رونو چې د هغې ډېر لوی فضایل راغلي دي، درته ذکر کړم. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ګوره هر انسان ته به انشاءالله کې دا یادي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. چې دې سحر سل کرته دا وایي د دې درې فایدې دي. یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي، الله بدله په دې ټوله ورځ کې د نیک عمل توفیق ورکوي، ګناه به ترې کمه کېږي. دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي، او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي، یا د شیطان څه چل وکړي د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي، د هغه بیمارونه هم محفوظ شو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو بل لفظ دی، درې دېرش کرته په مانځه پسې، هر مانځه پسې سبحان الله، او درې دېرش کرته الحمدلله، او څلور دېرش کرته الله اکبر. او دا ذکر د شپې د اوده کېدو وخت کې درې دېرش کرته، او سار چې پاسې دقسې ویل. حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه ولېږله نبي علیه السلام له، وی داسې کار وکړه چې ته لاړ شه د کور دا ټول خدمت ته پخپله کې، نو بابا له د غلامان چا رالېږلي دي چې عمره یې درله درکړي. فاطمه رضی الله عنها چې څنګه راله نبي علیه السلام ته، نو داسې وخت و چې نبي علیه السلام کور کې نو واپس لاړ. نو چې حضور پاک مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته وی صاحب فاطمه راغلی وی څه شو واپس کور ته لاړ. نو نبی علیہ السلام ورسره ډېر زیات محبت و دې سره. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا نبی علیہ السلام لا حضرت علی صاحب د دې حدیث خپل راوي دی، او داسې وخت کې راغی چې مونږ بس ماسخوتن اوده کېدو، وی نبی علیہ السلام مبارک چې راننوت مونږ ورته پاسېدو چې مه پاسې، او راغی زما او د فاطمې په دا میانځ کې کېناسته، او خپه مبارک یې اوږده کړه،
زما د خېټې سره د نبي علیه السلام خپه مبارکه وجنګېدله. وی هغه یخوالی اوس هم زه په دا خپله سینه کې محسوسوم. وی فاطمې نه یې تپوس وکړو چې بچې څنګه راغلی وې؟ نو هغه ډېره حیاداره وه، هغې غږ نه کړ. وی مې چې صاحب دا ما در لېږلې وه. څه لرې را لېږلې وه؟ وی صاحب دا په کور کې یوازې د جارو مږي، جارو وی په دې کور کې نو ټولې جامې د دوړو د خاورو ډکې شي، او میچن هم په خپل لاس تاوئ. نو د میچنې د تاولو د وجې نه په دې لاس کې غوټې پیدا شوې. او وی صاحب زما د دې یو بستره ده، دا چې پې اوس مونږ ناست یو، هغه هم د یو څاروي سرمن ده. نو د شپې پې مونږ اوده کېږو او دروازې بیا اس ته واچو نو ګیا پې اس ته اچو. نو ما دا درو لېږله، زه خبر شوم چې تاسو د چا غلامان او مریان را لېږلي دي، نو دې له به یو مریی ورکړي. نو دې سره به دا کار خدمت کوي، نو په دې به لږ اسانتیا راشي. ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره، او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحت راشي. نور خلک به خپل کار کوي خو چې زما لور په راحت دی. لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی بچي یو ښه شی درته نه ښیم، د دې نه هم ښه شی. وی بابا وښایه. وی چې کله اوده کېږې نو 33 کرته سبحان الله وایه، 33 کرته الحمدلله وایه، او 34 کرته الله اکبر وایه، او چې کله پاسې بیا داسې وایه. او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخل چې هر مانځه پسې هم وایه. وی دا ستاله د خادم نه بهتر دي. څه مطلب؟ لکه کوز زه یو نوکر او یو خادم درکم، ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي چې شکر دې ماته یو غلام او یو مری او یو خادم میلو شو. وی دا کم تسبیحات چې درته موخول او دا وی نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي، په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرۍ په هغېشتو به دومره خوشحاله نه شي. دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول. او یې بچې خفه کېږه ما، د بدر یتیمانان دي، ما له مریان بېشکه راغلي دي، خو هغې ستا نه زیات محتاج دي، دا مریان به هغوی له ورکړو. یو د حضور پاک انصاف څومره، او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول، دې ته تسبیحات فاطمي وایي. زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي، دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. لا حول ولا قوة الا بالله. بعض خلک یو ځای کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګور یو پکې لا اله الا الله زیات شو، او بل ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات شو. لا حول ولا قوة الا بالله دا هم یو ذکر، د دې ډېر لوی فضیلت. خو لا ولې درته معنا وکړو. لا حول د شیطان نه او د هر قسمه ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی، او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله. دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي. د شیطان نه، د دشمن نه، د پیری نه او د هر قسمه ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی. او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. څومره ښکلې معنا ده. حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو، یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناست، نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده، نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې ووې، وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او یو بل حدیث کې راځي 2 او په یو کې اویا راځي چې لا حول ولا قوة الا بالله د اویو بیمارو علاج دی. او اویا بیماری کمی دی، وی په دې کې وړه بیماری چې ده هغه غم دی چې انسان ته سبب نی معلوم چې دا د کمې وجه نه راغلی، بے سبب غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشانی، دا په هغه اویو بیمارو کې پټینۍ بیماری ده. هغه یو کم اویا د دې نه غټې بیماری دي. لا حول ولا قوة د دې علاج. نو که دې یو ځای کړل ټول، هغه هم وایه او دا هم وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره ټول ذکرونه پکې جمع شو. هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر هم پکې جمع شو، او د لا اله الا الله ولا ذکر هم پکې جمع شو، او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر هم پکې راغی. د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشتا،
او صلات تسبیح طریقه خو به تاسو ته اکثرو ملګرو ته یادوي چې وکړي او دا کلمات پکې 300 کرته ووایي. نو نبی علیه السلام مبارک خپل تر ته حضرت عباس ته ښولی دی، وی 10 قسمه ګناهونه به درته الله معاف کړي، واړه ګناهونه، لوی ګناهونه، پټ ګناهونه، ښکاره ګناهونه، هر قسمه ګناهونه دا به دنه پروردګار معاف کړي. نو چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپلې لور ته ښایي او خپل تره ته یې ښایي او په مینه یې ورته ښایي، خو د فایدې څیزونه به یې که نه. نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې ای زما بندگانو اذکرونی ما یاد کړئ، اذکرکم زه به تاسو یاد کړم، که تاسو ما یادوئ زه به تاسو یاد کړم. او بیا ورپسې راځي چې زما شکریه ادا کړئ، وشکرولی، زما د نعمتونو قدر وکړئ، شکریه ادا کړئ. ولا تکفرون، او زما د نعمتونو بے قدری مه کوئ. الله تعالی بل ځای کې فرمایي که نه چې زما د نعمتونو ناقدري مه کوئ. دې ته کفر ویلی شوی دی الله تعالی د نعمت چې څوک ناقدري کوي. الله مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له جامه راکوي، مونږ له بچي راکوي، مونږ له پیسې راکوي، مونږ له عزت راکوي. نو پکار دا چې په دې نعمتونو مونږ د الله شکریه ادا کړو که نه. د الله دا ذکر په خپله شکریه ده چې څوک وایي الله 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 الله، یا لا اله الا الله وایي، یا دا نور کوم ذکرونه درته موخول، دا په خپله د رب العالمین شکریه ده، په دې د الله تعالی شکریه ادا کېږي. صحابه کرام چې به کلم نبی علیه السلام له راغلل او پیغمبر علیه السلام مبارک سره به کېناستل او د هغې نه به یې تپوس وکړو، چا به وایي صاحب د بچو پریشاني مې ده، چا به وایي صاحب فلانکې پریشاني مې ده، چا به وایي صاحب پیسې ډوډۍ دولت را سره نشته. نو نبی علیه السلام مبارک ټولو ته ذکرونه ښولي، خو مختلف ذکرونه، چاته د لا اله الا الله ذکر ښولی، چاته د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر ښولی، او ټولو ذکرونو کې الله یادېږي بس. نو زموږ د علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار ای بندگانو د الله په ذکر، د الله په یاد، دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. تطمئن القلوب، زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه پې خوشحالېږي. او نن ګورې د دنیا چې څومره مرضونه او بیمارۍ دي دا د زړه پریشانۍ دي. پیسې به خلکو سره ډېرې، بنګله به وي، موټر به وي. زمونږ باباجي جمدی یو سړی وله راغی، د هغه نوم درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري پېژني. هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی ورسره کېناسته، وی صاحب زه راغلی ما ډېر زیات پریشان یم، ډېره پریشاني مې ده او ما ته څه اوراد او کلمات او ښایي او دعا م راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي. وی صاحب هسې دا خیال دی رانه چې ګنې پیسو تاریان یم. هغه زمانه کې دا فلینکو چې دا قصې پیسې نه وې، وی زما دا پېښور کې به دا ټورسټ چلېدی، زما دومره ټورسټ چلېږي او جایداد مې م دی او کارخانې مې م دی او د دنیا دولت او ورسه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي، خو ډېر زیات پریشان یم. د شپې چې سملم د زه ورسره ناست وم، دا زما مخکې خبره ده، وی دومره لپه ګولۍ خورم او ما غرمه بیا خوب نه راځي، دومره ګپه ګولۍ خورم، ډېر زیات پریشان یم، پریشاني مې ډېره زیاته. هغې ورته هغه وخت سره څه اوراد وخول، وی دا وایه. غالبا 2 یا 3 ورځې پس به اخبار کته هغې سړي د اټک د پول نه دنګلي خودکشي کړی، اخبار لیکلي چې فلانکي د اټک د پول نه ټوپ کړی او ځان یې مړ کړ. دا د پریشانۍ د لس ډېره زمانه کېږي. نو د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي، د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي. د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي چې الله ذکر کوي. او دا تجربه ده زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي. یو الله یادوه، وی لا اله الا الله، هر وخت الله یادوه. د دنیا په کار کې مصروفې او وخت ته ملاویږي الله یادوه، او کله چې فارغ شي بیا الله یادوه، ذکر د الله کوه. په خدای قسم ما راته قسم وخوړه چې له دې نه د اطمینان او د سکون دپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته چې الله خپل حبیب نبی علیه السلام ته ښیي او نبی علیه السلام خپلو صحابو ته ښیي او رب العالمین حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته ښیي. نو بس خو د برکت شی شو که نه؟ خو لږ د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږ بیدار وي الله تعالی ته توجه برابرې. د الله نوم دی پکې.
د هارون الرشید ښځه ده زبیده، نیکه ښځه واسې، ډېر کارونه هم کړي دي. مکې مکرمې ته یو نهر راوستی او په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي. هغه نهر اوس نشته خو اثار یې شته. د عرفات نه چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نهر څه اثرات اوس هم شته دی. او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدی، ډېر خراب خوب یې لیدی، خو خوب سړی وویني یو شانتی او تعبیر یې بل شانتی وي. خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه او داسې خوب یې لیدی وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړ یم په دې مکه مکرمه کې او د دنیا خلک راځي او ما سره بدعملي کوي. پریشانه وه. بیا چې علماو ته خوب بیان که هغوی وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی. وی تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي. ابسي وی دا نیر غوندې خدمت به دنه الله اخلي. دې خلکو له به توبه را پیدا کړي، بس د هغې په زړه کې الله واچول، انجینران او خلک یې ولګولو، د دنیا نه اوبه را پیدا کړلې او هغې مکې مکرمې ته راوسته. چې کله به حج له راتله که نه نو اعلان به یې وکړ، وی چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج له راځي زه به یې بوځم، ما سره به یو ځای ځي. د هغې خرچه د حج چې څونه ده خوا ابدي پخپله کول. او غلامان او مریان، او په کور کې مریان غلامان، زر مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي. همغه وینځې همغه هلکان چې کوم غلامان یې په کور کې خدمت کو، کومې وینځې د قرآن حافظانې وي، وی تاسو به جارو هم وښئ قرآن به هم تلاوت کوئ، ماله به کټوی هم پخوئ او تلاوت د قرآن شریف به هم کوئ. چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولید، وی زبیده الله سره څه وکړل؟ وی چې کله الله ته ور مخامخ شومه نو وی ما ته وی چې زبیدې نیکۍ خو دې ډېرې رالېږلې دي او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې هم کړي دي او ډېر خلک دې حجونو له امروسترې. دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وې پیدا کړې او د بادشاه کور کې په بادشاه مې نه وې واده کړې، دا هېڅ هم تا نه شو کولی او زما د برکت دی. واقعي که دا درته الله وي نو موږ جواب ورکولی. خو ما سترګې در کړې وې، ما خپې در کړې وې، ما عقل او دماغ در کړل، نو ذکر یې دار څه کړي؟ که ما چېرته پوډري پیدا کړی بیا یې دار څه کولی؟ وی بس اوره پیدم او دا وجود مې پر پیدا شو چې الله غرقه شوم. دا څه وشو؟ وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیم دې کړی، ډوډۍ دې راغشتې ونوړی، اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن بانګ وی الله اکبر. نو تا هغه نوړی را واغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه، لوپټه دنه پرېوتې وه. زما د نوم عظمت دی که لوپټه دې په سر سمه کړه او نوړی دې واپس کېښوده، نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نوړی وخوړه. زما د نوم احترام دې کړی دی په هغې دې بخم زه جنت ته. د الله نوم کې ډېر لوی کمال دی. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه زمونږ د احادیثو لوی استاذ دی او د بزرګانو په دې طریقو کې د سلسلې کې ډېر لوی پیر هم تېر شوی دی. زمونږ د بخاري شریف په حدیثو کې په سند کې رده ذکر راځي، په ترمذي شریف کې رده راځي، په نسائی شریف کې رده راځي. ډېر لوی بزرګ د احادیثو دومره خدمت عبدالله ابن مبارک کړی چې سړی حیران شي چې خدایه څونه لوی خدمت ده کړی او د ماشوموالي نه پاک روان، دومره پاک روان چې دا پلار مبارک چې د یو امیر د باغ خادم و، باغ کې به خدمت کو. د هغه امیر یو ځل میلمانه راځل، نو هغه میلمانه یې بوتله وی راځئ چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وخورو. باغ ته یې بوتله، نو دې مبارک ته یې ورشي یو انار روشو کوه. د چې انار روشو کوه راویړم د غټ انار وکړ تک سور چې ما ته که اتري و. او دې امیر صاحب د خپلو میلمنو ته د خپل نوکر ډېر صفت کړی وی زما ډېر قابل نوکر دی او ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او زما د باغ ډېر خدمت کوي. هغه انار تري و، ورشه بل راوړه، چې بل یې راوړه ما ته که هم تري و، ورشه بل وګوره چې بل یې راوړه چې هغه وکت هم تري و. هغه امیر صاحب هغه خپلو نوکرانو ته هغه میلمنو ته ملامته شو که چې تا اوسه پورې د صفت کوم یاست چې هغه تري و خوږ انار نه پېژنې. دې ورته غوسه شو د امیر صاحب، وی په باغ کې لګیا خدمت کوي او دا بوټي تا نال کړي دي او ته پکې خوږ او تري نه پېژنې. ملامت ترې کړم، کمبخته او دې شرمولم. وی صاحب زه خو تا له دې باغ د خصمانۍ دپاره مقرر کړم، دې له خو نه چې زه پکې خوږ او تري وګورم. ولې ته دا انار نه سکې؟ وی قسم دې که تر په دې خپله زندګۍ کې مې د ستا د باغ د انار دانه هم دې جبې له راوړي. او نن موږ څه وایو؟
مونږ خو چې په کم ځای کې د کم کاکا کېنو نو بس هغه هر څه د هغه دي وی خو د باغ مالي مکل. نو دې خوشحاله شو، میلمنو ته سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر اصیل سړی دی. چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راپوسته، وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته، یا اول خو بېعزته شم خو چې بیا هغه ستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته. ته دومره ښه سړی، داسې مهرباني وکړه چې زما لور د هغه درته په نکاح کړو. وی زه خو دغه یم نوکر سړی یم، ستا لور په ما سره څه ګزاره وکړي؟ وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ ده، د نیکۍ په هغې هم ختمه ده او هغه هم نیک خاوند غواړي. ما ورسره مشوره کړې خیال هغه لور یې ورته په نکاح کړه. قصه اوږده ده خو دې راته مختصر چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده دې مبارک لراله نو دې مبارک ولا دې ولا راغې ورته وی خفه کېږي به نه، ته به هم دلته د ما په دې کور کې ناست دی، پلار کره به نه ځې او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي ابه نه سکې ډوډۍ به دله زه رالیږم، بیا به سره خبرې کوو. دی به ته مزدوري به یې کوله او کور ته به نه راته. 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ وخوړه. نو په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلو شو. نو هغه ښځه ورته وایي سړیه ما کې څه چل و چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه؟ وی نه، ته د امیر صاحب لورې او ستا پلار نیک سړی دی، دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګومانه یم، خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړه دي. نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه، ستا وجود مې پاک کړ او زم حلال خور یم، زما وجود هم پاک دی. دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما تا سره هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضه یې به پوره کړو. نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاکې نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي. نیت مې غزوي ته دا چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کو. نو د هغې نه وله پروردګار بچی ورکړه او هغه عبدالله نوم کېښود، عبدالله ابن مبارک. تا اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړل، وروستو بیا حلال مال. هغه عبدالله ابن مبارک د احادیثو یو بهترین استاد جوړ شو او ورته ثواب دا 4 سلسلې نه دي، قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور، د دې کې د ټولو پیرانو پیر دی. او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسایي او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی او د چا د استادانو استاد دی، دومره لوی سړی. نو چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کدنې تقریبا شروع کېږي نو شاګردان ورته راجمع دي، د احادیثو شاګردان. هغې ته وایي وایي موچت کې د دې کټ نو په دا ځمکه مې سملوې. هغې وایي ولې؟ وایي ګوره ولې به نه وایې، تا زما شاګردان یې زما اډر دی، زما حکم دی، موچت کې په دا خاورو مې سملوې. نو استاد حکم ونو او دې سپینګیري بوډا دی غریب، لاسونه یې هم رپي او خپې هم رپي. نو هغې اوچت که په ډېر محبت او په مینه او په ځمکه یې سملو د هغه بسترې نه او د هغه بالښت نه. نو چې په ځمکه یې څنګه سملو که نه نو دا خپله ګیره او دا مخ یې د خاورې پورې پیوس کړل او چغې کړې الله یا الله ما سره به څه کې، الله ما سره به څه کې، زه به تا سره میلاوېږم، هېڅ را سره نشته پروردګاره، ستا دا نوم را سره دی، دغه سپینه ګیره را سره ده، بل څه معذور نه. وی شاګردانو په چغو چغو په ژړا شو چې دا د حدیث استاد او دا د دې بزرګانو پیر او د دې حالت ته ګوره خدای موږ به څه کوو، خدایه یو دا ستا نوم دی را سره الله او دقه سپینه ګیره ده دې خاورو پورې درته مګم بل را سره څه شته نه چې دې تا له دروړم. مسلمان چې پړه کې د یو صحابي نه نبي علیه السلام مبارک واورېدل د الله نوم به الله ځان ته یې رانږدې که او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل که ویس د الله رسوله ما خو څه نه دي کړې او نه مې څه نیکي کړې د تا ځان ته ولې رانږدې کړم. وی د الله په د الله چې دی اوی زما د زړه کې دی د الله نوم را دننه کړ. واقعي د الله نوم چې سړی په محبت او په مینه والي هغې کې ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر. نو مونږ الله پیدا کړي، رزق زمونږ د الله د طرف نه دی، ژوند د الله د طرف نه دی، مال د الله د طرف نه دی، عزت د الله د طرف نه دی، مرګ د الله د طرف نه دی، بچي د الله د طرف نه دی او مونږ ته بار بار حکم هم کوي چې ما یاد کړې. نو په کار دی که مونږ بیا هم په دې هم د پاسه مونږ الله نه یادو مونږ به ډېر بدقسمته او بدبخته به یو. دا نه منې کوي پروردګار، له خپل د دنیا کار هم کوه، خپله ډیوټي دې هم کوه، خپله زمینداري دې هم کوه، خپل تجارت دې هم کوه، خو الله مه یېروه. که الله دې یېر که نو
ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، چې څوک زما د یاد نه غافل شو زه یې کړم نو د دنیا دا ژوند به ورله تریخ کړم. ولې دا د دنیا ژوند ته مراد دی. ونحشره یوم القیامت، د آخرت دویمه خبره ده. ونحشره یوم القیامت اعما، د قیامت پر ورځ به د قبر نه ړوند پاسي او د دنیا ژوند به تریخ کم. تریخ څه ته وایي؟ د مقدمې پسې منډې وهه، هغه دشمنۍ پسې منډې وهه، هغه اسپتال ته منډې وهه، دا تریخ ژوند دی که نه؟ پریشانه. پروردګار زمونږ په ژبه د الله نوم او ذکر جاري کړي، دعا وکړي الله زمونږ په ژبه خپل ذکر جاري کړي، زمونږ په زړونو کې پروردګار خپله مینه واچوي. خدای مونږ د غیبت نه، د چغلو نه او د مخلوق د بدو نه وساتي. په دې ژبه خپل نوم جاري کړي پروردګاره. او خدای زمونږ اولاد او زمونږ بچي نیکمله صالحان لوی کړي. څومره مردگان مشران چې وفات دي پروردګاره دې مغفرتونه نصیب کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای مونږ ډېر کمزور یو، واقعي مونږ سره اسم نشته. زمونږ څه عبادت دی؟ زمونږ دا مونځ څه مونځ نه دی، روژه هم څه روژه نه ده، او زکات هم څه زکات. زمونږ عبادت څه که څه صدقې ودقې دی، هغه هم ټول د ریا نه ډکېږي. مونږ سره الله اسم نشته بغیر ستا د نوم نه. خدایا ته دا خپل نوم مونږ سره په دنیا کې ملګری کړي. خدایا دا خپل نوم مونږ سره په ځنکدن کې ملګری کړي. او خدای دا خپل نوم مونږ سره په قبر کې او په حشر کې ملګری کړي. او خدای د دنیا د هر قسمه فتونو او بلیاتو او مشکلاتو او غمونو نه مونږ، زمونږ دوستان، زمونږ رشتہ داران خدای ټول محفوظ وساتي. الہ العالمین دا ستا دا نوم او دا کلمه شهادت خدایا د ځنکدن په وخت کې زمونږ په خولې نصیب کړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.